स्टार्ट तलाश شي او پروګرام راخلاص کړئ مایکروسافټ ورډ څنګه لکه داسې مکوه کنه یار شو ټیب ډبل کلیک راځو نن په څه باندې به خبره کوو لاست ټایم باندې ډیزاین کې کار کړو now come to the next step and the next step is page layout page layout د نوم نه ظاهر دی چې page څه ته وایي page وایي ورقه ته layout مطلب د هغې رویستل یا د هغې شو کول یا مطلب په یو خاص انداز سره ښکارېدل کلیر شو layout نو پیج لیاوټ ټیب کې به موږ په څه باندې خبره کوو په پیج لیاوټ ټیب کې به موږ د ورقې لکه اوسه پورې زموږ دا پته نه لګېدی چې دا ورقه وړه ده که غټه ده بس چې څنګه به موږ به پکې لیکل کول اوس به یاد ساتئ موږ د خپلې خوښې په خپله خوښه باندې به دا خپل پیج چې کوم دی یا چې موږ ورته ورقه وایو د دې به موږ څه کوو سیټینګ کوو دې نه علاوه موږ به دا معلومات هم کوو چې تاسو که چېرې وګورئ صحیح ده نو دې ځای کې دا لیکل د دې ځای نه شروع کېږي ښکاري که نه اوس د دې ځای نه زمونږ دا لیکل شروع کېږي صحیح شو که نه لکه an apple in a day keep doctor so away که نه و یو ورځ apple in a day keep doctor away یو ورځ یو څه وخوره او ډاکټر ځان نه لرې تښتوه دا بس یو جمله وه زمونږ جمله شروع کېږي د دې ځای نه شروع کېږي کلار او په دې ځای باندې تقریبا دې ځای کې تاسو وګورئ دلته به څه کېږي ختمېږي یا دې پسې داسې څه ولیکئ یې دغه ځای کې به ختمه شي او بیا به ورپسې بل لاین څه شي شروع شي داسې ده که نه ده اوس مونږ وایو چې آیا ولې دا لیکل د بره نه ولې نه راځي د دې سایډ نه فل دا ځای هم شته دی دا هم شته دی یا که مونږ د دې پرنټ آوټ وباسو نو تاسو وګورئ زمونږ دا ټوله ورقه ده دا داسې چې تاسو ته ښکاري اوس په دې کې خو دا بره ځای خالي دی نو یو کس وایي زه په دغه کې هم څه وباسمه پرنټ آوټ وباسم ما سره دومره ډېرې ورقې نشته نو راځو نن به خبره کوو په پیج لیاوټ کې پهله مونږ سره دی مارجن مین کنارې مین غاړې او غاړې مین کنجونه کلیر عام طور باندې یاد ساتئ که چېرې تاسو وګورئ کله چې مونږ از ایکول ټو ریډ بریکټ شروع بریکټ بند اوکې کړمه صحیح شو زه رالمه کنټرول او که تاسو چېرې غور وکئ نو دلته کې زمونږ لکه د دې ځای نه دا لیکل شروع کېږي تر دې ځای پورې داسې ده که نه ده او د دې ځای نه لکه یو انچه دې طرف ته فاصله ده او یو انچه دې طرف ته فاصله ده او که زه لاندې لاړ شمه نو لاندې هم همدغه شان سیم مطلب شکل یا سیم سیټینګ دی څنګه چې موږ سره بره دی کلیر اوس راځم زه ته یم چې نه داسې وکړه مارجن د دې غاړې موږ سیټینګ کوو کلیر عام طور باندې موږ استعمال کوو نارمل مطلب دا دی چې عادي حالت څنګه وي لکه د بره نه دې خیر دی یوه انچه خالي د لاندې نه دې یوه انچه خالي یس د چپ لاس ته لیفټ سایډ نه هم دې یوه خالي او داشان د رایټ سایډ نه دې هم یوه انچه صحیح خالي زه ورته یم چې نه زما داسې سیټینګ نه دی خوښ کلیر زما داسې سیټینګ نه دی خوښه زما په کار دی نیرو کوم سیټینګ دی نیرو داسې سیټینګ دی د پیج چې هر طرف ته به دې نیمه انچه خالي ځای پاتې کېږي لکه دې کې نارمل کې یوه انچه او دې کې چې کوم دی کم پاتې کېږي نیمه انچه به پاتې کېږي ګوره د دې څه فایده ده دا موږ هغه وخت کې استعمال کوو که چېرې موږ سره لکه د یوې ورقې نه علاوه زه به راشمه او داسې دا لیکل به ختم کړو د دې ځای نه دا مې ختم کړو اوس تاسو که چېرې غور وکړئ لږ ورپسې نور هم دا هم ختم کړئ چې داسې برابر شي اوس دلته وګورئ تاسو زما لږ شانتي لیکل راغلي دي د دویمې ورقې ته راغلي که نه دي راغلي 100 لاینونه راغلي دي څلور اوس زه وایم چې یاره لاړ شه او زما سره ورقه نشته دی نو نیر ورته سلیکټ کړه دویمه ورقه را سره نشته یوه ورقه ده چې نیر سلیکټ کړم نو څه به کېږي هغه د لیکلو هغه ځای چې څومره دی هغه ورته څه شي فراخه شي بس سمپل به دې کلیک کوئ دا وګوره زمونږ هغه چې کوم لیکلو که زه بارډر والم نو بیا به مونږ ته لږ نور هم چې کوم دی په اسانه باندې پته ولګي صحیح ده ایډوانس او لاندې پکې راشي ټیکس باونډریز شو ټیکس باونډریز او دې نه پسې په دې کې هغه پیراګرافونه بیا بیلي تاسو ته وګوره دا کار کوم کې پیراګراف بیل شوی دی صحیح ده بل لیو اټ دې ضرورت نشته پوهېږئ که نه
مطلب دا صرف تاسو د فائدې لپاره مې کوم چې نه په اسانه به پوه شي خو البته پکې هغه پیراګرافونه راځي به پکې کنفیوز کیږي ها ګوره زمونږ هغه لیکل چې هغه عمومي تور باندې په دوه ورقو کې لیکشن لیکل ته خوښته اوس څو شو دلته نیو انچ فاصله دلته نیو انچ فاصله نو زمونږ د پیج د ورق سیټینګ د دې نه کی اوس بیا دی نو چې کم یو کستا کم قسم سیټینګ پکاري لکه موډریټ پکې یو بل قسم دی چې د بارا او لاندې نه ټاپ اینڈ باټم نه با یو انچي او د چپ لاس او د خي لاس نه با مطلب څومره او کم یو انچا سمپل راشه موډریټ والے دا سه بارا او کتبه یو انچ وی دې سیټ تا او دې سیټ تو ورکه ودا او دا یو شان دی کنه اوس چې کم دی دا به صحیح کم وی دا بلک زیاتی او دا شان پکې بل دی موږ سره وایډ مطلب زموږ چې را بس په دې مینس کې دی بارا کته یو انچا خدا مینس 2 انچ لکه دا څه دا دا دلته 2 انچ او دلته 2 انچ بعض اوقات ګوره موږ دا سیټینګ استعمالو کله چې موږ ته ضرورت یاد به کنا آسان دی ښا بدی کې دا شان تاسو کته شي بل پکې موږ سره میرر دی صحیح ده میرر ست پکار راځي میرر عام طور باندې یاد ساتئ کله چې موږ پرنټر باندې پرنٹ آؤٹ وباسو او موږ یو کتاب پرنٹ کو یا یو نوټس پرنٹ کو عام طور باندې کله چې موږ هغه کتاب پرنٹ کو نو دا به موږ کتاب بغندو کو بنه ګندو کنه بعد اوقات اکثر داسې وشي چې تکله یو سیټ او بل سیټ مطلب دا دی یو شانتي صحیح ده لکه دواړه ورق یو شانتي مطلب دا غي مارجن چې کوم دی هغه یو شانتي لکه څه به دا موډریټ دا واله به دا نیرو بوالم داسې واسطه کله اوس تاسو دې سیټ او دې سیټ تو ګورئ یو شانتي دي کنه کله چې موږ د دې پرنٹ آؤٹ وباسو او زه دا ورقه یو بل سره ټچ کوم وی ګندم بعض اوقات اکثر دیږي کې د لیکل موږ تاسو کېږي ګيريږي داسي لیدل دي نو کلم چې تاسو کنټرول A کنټرول C کنټرول V ګوره دلته کلم چې تاسو د کتاب پرنٹ آؤٹ وباسي نو موږ سلیکټ کوو موږ میرر سلیکټ کوو میرر دا کار کوي کنه چې دا یو سیټ بده امده حالت کې خو دې بل سیټ ته چې کوم د پیج دا یو طرف بده لک شانتي خالی زی په کې زیات ځکه چې د ګندلو د پاره استعمالېږي بیا به لیکل زبراشم سمپل میرر بس سلیکټ کوم میرر کې تاسو د دلته پته نه لګي کله چې د دې مونږ پرنٹ آؤٹ واسو د ولار شمه ایو دو ورقه والی صحیح ده زومینګ لک کم کړه سي زه ته هم چلاټ شه او ماته یو ورقه مخایا دوه شولې صحیح شو دلته وره تاسو د دې ورقه دې طرف ته وګوره او دې طرف ته وګوره څه فرق درته ښکاری لکه دلته زیات دی کنه دلته کم دی او د دې ورقه دې طرف ته زیات دی او هغه طرف ته کم دی نو دا به سره باندې کې خبره را باندې کلیر شه نو دا عام طور باندې میرر مونږه استعمالو په کوم ځای کې کله چې مطلب مونږه داسې ټیکس یا داسې سو باسو وغیرہ وغیرہ دا ډیفالت دا زمونږه د افیس 2003 سیټینګ دی په افیس 2003 کې زمونږه 12 وخت یو انچا خو چپ او خلاص دي کوم دی داسې په باندې یو انچا سیټینګ دی کلیر خو مونږه کوم استعمالو مونږه عام طور باندې نارمل استعمالو نه دا زمونږه سره نارمل او نور تاسو به کولای شئ خدا خو د دوی تیار جوړ شو اوس راځو یو کس وی چې په خپل خوخه نو راو شي سمپل کسٹم مارجن ته چرته برا شو کسٹم مارجن ته او دلته کې لیکي دی پیج سیټ اپ در دې ورته سیټینګ دی ښا تاسو ګورئ زه غواړم چې ما سره دی د برنا څومره فاصله ده یو انچا زه غواړم چې هر پیج چې کوم دی برا زه پیسو بل سیستمونه لګوم یا پیسه کوم خو هر ورقه دی پهلا ایسا چې کوم دی بر ټاپ ایسا هغه دی 2 انچي او دینه پسې سو کوي اوکے کې چې سم اوکے کما تاسو راشي چیک کوي هر ورقه ته بر چې کوم دی سپادي کیږي چیک کېدل کاری الکشن دی زومینګ زیات کوي دا دلته ګوره هر ورقه ته بدی لکه پهلا ایسا کې اولان دی ګوره لاندې بسې نارمل کلیر دی پوره مشکل نشته آسان دی آسان دی کنه تاسو ردی دې نه پلی شي په دې باندې کلیک کړئ دې نه پلی شي کلیر او یا کچري مونږ راشو او په دې باندې ډبل کلیک کو دي سوري دې نه ډبل کلیک کړئ دلته دې نه راځي کلیر اسانه طریقې دي ادي حالت کې سوي مونږ سره چې 0 زې پرې دا بالکل نه مې دې پکار ها فکس کا او صحیح دی دا اوکے زه ته چې دې وکا چې لاړ شه او د برنه بالکل فاصله م پرې دا خالی زې مګ دا غل شان زې ورکل ته چې دې کې فکس کیږي زه ته چې خوي کړه صحیح ده نو دومره تاسو کولای شئ ادي حالت کې څومره یو انچ
اوس په باټم لیفت او رائټ اوس په کلیر شي کنه بل موږ سره دی ګټر موږ د څه لپاره استعمالو ګوره دا موږ د ګنډلو لپاره استعمالو لکه ګټر تاسو هم تور باندې کچري هغه بایندینګ پیژنې بایندینګ چوته ویل شي لکه دا نوټس راکه دا څه دي دا مخامخ دی کنه بس موږ دا وړاندې را پریکټیکل وګورئ دا څه دی دا سیزه دا صحیح ده دا ګنډل که تاسو چری وګورئ اوس دا د کوم طرفې شوي د بره نه شوي کنه اوس دا وړه کتابچه ده نو دې ته لږ غوندې ځای ورکړی داسې لږ غوندې دی خو چې کتابچه غټېږي نو ظاهره خبره ده اوس که غټه کتابچه یو لږ غوندې ده لږ سوکې دی دې پرنټ مطلب په دې ځای دې ګنډ وویستو داسې مطلب ودې ګنډه نو بس هغه خو کېدای شي ټول بیا کنه نه وایي کېږي به کنه نو عام طور باندې چې څومره کتابچه یا کتاب سایز غټیږي هغومره به مونږ ګټر سایز هم زیات ورکوو نو دې ته وګورئ تاسو زه ورته وایم چې کله مونږ دا ورقې تاسو پهله دلته چک کړئ څه پکې شته نو راځمه زه ورته وایم چې لاړ شه او مونږ غواړو چې دې ګټر ته پوزیشن ورکړو چېرې د ګنډر څومره دی ورته پرېږدم ګوره دا لیکل به مخکې ځي هغه دغه کې وګورئ پریویو کې ښکاري درته که نه ګوره دا لیکل به مخکې پوش کېږي او تاسو ته به دومره خالي ځای پاتې کېږي د دې ګنډلو لپاره نو څومره انچه نیمه انچه ځای راته پرېږده اوکې کمه کله چې تاسو د دې پرنټ آوټ وباسئ خو دا خو دلته به نه ښکاري که نه دا خو به پرنټ مطلب دا دی چې کله پرنټ شي اوس تاسو ګورئ دا ځای ورته خالي پرېږده اوس چې وګنډې نو مطلب دا دی بیا به تاسو ته دا مشکل نه ورکوي نو دلته تاسو د خپلې خوښې هغه مشکل کولی شي چې آیا څومره تاسو دې ته که مطلب یوه انچه ځای ورته پرېږدئ یوه انچه یوه نیمه انچه اینډ سو آن کلیر دی پورې مشکل خو نشته ګټر پوزیشن د کوم طرفې ګنډي تاسو وګورئ دې کتابچې ته دا کوم طرفې ګنډل شوې ده ټاپ نه نو تاسو ټاپ سلیکټ کړئ نو ټاپ ته به راشي او که غواړئ چې چپ لاس ته اینډ سو آن دې کې دا پښتو ژبه انسټال ده یا فارسی نو ځکه پکې دا رائټ سایډ هم راغلی دی کلیر شه لکه د پښتو کتاب یا د اردو کتاب یا داسې بلې ژبې کتاب فارسی کتاب عام طور باندې خلک دې ځای کلیر شه مشکل خو نه لرئ اسان دي ښه بل موږ سره دی پورټریټ او لینډسکیپ پورټریټ د سره لپاره دا صفحه دې موږ سره لکه اوږده داسې زه د دې پرنټ آوټ وباسم په اوږدوالي باندې لکه جسټ لایک چک یې کړئ داسې سیده پرنټ کېږي داسې ده که نه زه ووایم چې نه زه نه غواړم چې مثال کې د بر دا پیج مونږه پورټریټ کو دا تاسو دې نه کولای شئ لاړ شئ او زه ته چې لینډسکیپ نو تاسو ګورئ څنګه بشي بالکل لکه څنګه چې مونږ سره سرټیفیکیټ وي کلیر وي دا همدغه سیز دی نو که هغه ځای نه کوئ او که د دې ځای نه کوئ ښه یو خبره ده کسټم مارک کلیر لینډسکیپ په پرتو باندې او پورټریټ اوږدوالي باندې ملټیپل پیجز دا څه کار کوي پیجز ملټیپل پیجز صحیح شو یاد ساتئ د دې سیزونو مونږ عام طور باندې صحیح ده که دا چېرته پریکټیکل وي که نه نو علي به مونږ ته پته لګي داسې مونږ ته بیا پته نه لګي صحیح ده نارمل میرر مارجن خو وکړو میرر مارجن کلیر 2 pages per sheet څه کار کوي چې په یو ورقه راته دوه شیټونه څه 2 pages per sheet مطلب په یو شیټ راته د دوو پیجونو هغه ډیټا څه پرنټ کا لکه هغه مایکرو غوندې به وباسي مایکرو نه سمال غوندې او بل پکې موږ سره دی بک فولډ څه کار کوي فولډینګ تاسو پیژنئ فولډینګ څه ته وایي مړه دا تاسو داسې دا فولډ کوئ نه یو څیز چې رامات کې داسې دا ورقه تې واله ملکه دې ته وګوره دې ته فولډ نه وایي قات کولو ته وایي قات کول صحیح شو ګوره چې کله زه داسې یو پې رامات کوم لکه دا بروشر تاسو به کتلي ځینې بروشرې داسې مطلب درې څلور دغه راغلي وي لیدلي ګوره دا چې کله زه داسې والم نو دا به دا راځي زه ته یم چې نه داسې وکړه آل ته راشه او دلته چې کوم دی زما څه پکار دی چې یاره داسې لیکل راشي چې دا څلور ځای لکه اوس که زه دا ورقه مثال کې طور پر داسې راماته کړمه کلیر شه یو ځای او داسې راماته کړمه کلیر او بیا یې داسې راماته کړم نو څلور مطلب دا دی زمونږه اوس به دې ځای کې پرنټ آوټ وباسي بیا به دې ځای کې وباسي دې ځای کې نو تاسو سره به مطلب څنګه چې هغه فولډینګ کوي هغې دپاره استعمالېږي دا پریکټیکل دی داسې پته نه لګي ښه کلیر او ریورس فولډ او بک فولډ اپلای ټو څه کار کوي لکه عام طور باندې که تاسو وګورئ نو زمونږه دا ټوله ورقه پرنټ کېږي زه یو کار کوم دا لیکل لږ شانتې کم وکړم چې یو ورقه شي نو مونږ ته به هم اسانه شي او لږ به چې کوم دی دې لیکن اسانه شي دلته
بیکس راشي وګورئ موږ سره څو ورقې دي یو ورقه ده ما سره کلیر شو اوس دې کله د دې پرینټ اوټ وباسم دا ټول پرینټ کیږي نه پرینټ کیږي اوس یو کس وایي چې زما ضرورت دا نه دی زما ضرورت دا دی کلیر چې په دې کې سډیټ ادا لکه مثال کې د پر د دې جنواله تر دې پورې کنټرول بی کما بولډ کما او رنګ متورکم چې موږ ته پته لګي اوس چې نارمل پرینټ اوټ وباسم ټول پرینټ کیږي یو کس وایي چې نه زه نه غواړم چې نارمل پرینټ اوټ وباسم کلیر نو زه راځم زه ته چې لاړ شه او دا کوم ځای چې موږ سلیکټ ک دا راته سوکا دا راته بیل پرینټ اوټ وباسه نو زه ته چې هول ډاکومنٹ پرینټ کوا صرف سلیکټډ ټیکس راته پرینټ کا او دنه پسې اوکې کما اوس تاسو راشي چک کړئ سمپل دغه ځان له څومره دی چې تاسو سلیکټ کړئ سلیکټډ ټیکس کلیر ګاټ اټ آسان دي کمانډونه ښه اور پسې پکې بل دي سیټ از ډیفالت دا خو آسان کار لکه تاسو عادي حالت کې دي چې سیټینګ وخت کې لکه تاسو یو افیس کې وظیفه کوي او اوس هغه کې مشکل دا دی چې کله روزانه راځي او سیټینګ کې روزانه د پیج ورکه سیټینګ کې بچ کم سیټینګ دي کې خوښ شي او مثال برداشت دي خوښ شي داسې خوښ شي داسې خوښ شي چې سوي سیټ از ډیفالت پسې کلیک کا دا بس ته واوړي اند سو on کلیر دی پورې خا بیا پکې بل موږ سره پیپر می ورقه پیپر موږ سره دي چې مشتری برحال دلته وګورئ لکه عام طور باندې پیپر سایز عام طور باندې موږ کم پیپر زیات استعمالو د پرینټ اوټ لپاره لیټر پیپر او یو موږ سره یو بل پیپر دی هغه ته موږ A4 سایز پیپر وایو لیټر پیپر او A4 سایز دا تقریبا یو شان دي خو معمولی غوندي فرق پکې څه دی لکه تاسو ګورئ د دې ویټ مطلب لنواله څومره دی 8.2 دی کنه یا وی شو او هایټ چې کوم دی وګدواله څومره دی لکه دا پیپر یادې ہے چې د دې د پلنواله دا پیپر دی کنه د دې د پلنواله لکه 8.20 دی ډونټ ټاکینګ پلیز او د دې وګدواله چې کوم دی هغه تقریبا 10.9 انچ دی او کله چې موږ لیټر پیپر سلیکټ کو نو تاسو ګورئ هغه 8.9 او 11 دی لږ دا معمولی شانتي فرق کوي کنه نو تقریبا موږ دا دوه پیپر زیات استعمالو صحیح ده عام کس ګوره به پدې کې پیژانګرو نشي کولای لکه معمولی غوندي هغه ته پکې فرق نه ښکاري خو چې کله دواړه یو ځای کېږي به علي پته لګي نو دلته کې تاسو تاسو کوي چې ته کوم پیپر استعماله لکه اوس په یو اداره کې خود ودري قسمه پیپر استعمالي غټي وړي وغیرہ وغیرہ نو تاسو کولای شئ چې به د دې نه هغه خپل پیپر سکي سلیکټ ګوره موږ سره یو بل پیپر دی هغه ته ټیبلایټ پیپر ویل شي صحیح ده ټیبلایټ پیپر سره په دې بازار کې دا براوشر نه لګیدل براوشر هغه پوسټر سوري یاره زه په دې پوسټر د ادارو دغه چې په لکه دا پلان کې اداره د ودای نوم دی لکه زموږ د دې ادارې زه په ځای لګیدلی کنه کلیر شه نو دغه شان د هغه ویټ چې کوم دی هغه هو ظاهره خبره ده چې هغه پلنواله زیات دی 11 انچي دغه پلنواله دی 11 انچي دغه پلنواله دی او 11 انچي دغه هایټ دی نو کوم پیپر چې استعمالي هغه بار بس سیٹ از ډیفالت وخه یا اوکے که یو پیر استعماله به بس تا پدې کچري تاسو سره الته کې ګوره دا څه کار کوي یا ساتي دا چې سلیکټ کما نو ډیر لیکل خو ظاهر خبره ده چې یو پیپر سایز زیاتیږي نو لیکل په پکې ډیر راځيږي کنه دا غیر لپاره استعمال دا لیګل یو پیپر دی لیګل اکثر افیشل استعماليږي صحیح ده دا شاندا دا پیپر نمونه دي صحیح ده زه ته چې کسټم مطلب دا دی لکه ما تیاری ورقه راوړي دي کله اوس مال یو داسې ورقه ملاو شو لکه داسې او دا ورقه ده صحیح شو زه داسې کټ کما یا لګ ورقه ده دومره نو کس وی چیرې اوس د دې په سایز نه دی معلوم کنه نو عام طور باندې د دې پیپر نوم هم نشته نو دې سر به بیا ز کوم کدا ز پرینټر کې ورکما خو نیم لیکل به پرینټ شي او نیم به پاتې یاد ساتئ یا لکه څنګه چې تاسو د تذکرہ دا وړه تذکرہ تاسو پرینټ اوټ وباسئ کنه نو دا فوټو سټیټ والا کتلی نو دوی له دومره ورقه ورکې سنا دومره ورقه ورکې وړه باندې سي دا چې لاس عمره په داسې وری کې واغې باندې پرینټ اوټ سي وزي کنه وزي کنه داسې نو عام طور باندې کله چې داسې وړو کې ورقه باندې پرینټ اوټ وباسئ نو به تر دې نه کسٹم سیټینګ کوي په خپل خوا لکه زه ورته وایم صحیح ده لکه زه ورته وایم چې کله ما سره کته دا دله ان کیس ګوره زه چې کله د دې پرینټ اوټ وباسم نو دا په څو ورقو کې راځيږي یو کې راځيږي کنه عام طور باندې دا په یو ورقه کې راځيږي ښا دا یاد ساتئ زه وایم چې لاړ شه امدد درته کوم سیدا زه ته چې لاړ شه او ما سره یو داسې ورقه ده چې د هغې پلنواله شپږ انچي دی او اوږدوالی چې کوم دی هغه 8 انچي دی صحیح ده
چې څنګه کې کم دلته وګورئ تاسو ډایرکټ بسای شي کم بشي او دا لیکل خډیر دي کنه نو ظاهره خبره ده چې اوس به تاسو سره وګورغه پیپر سایز ته وګورئ وړ کې شي کنه او اوس تاسو سره هغه لیکل چې هغه په یو ورقه کې راتله سو ورقو کې راځي اوس دریو کې راځي نو ګوره یا ساتي ظاهره خبره ده چې تاسو د پیپر سایز وړ کېږي لیکل زیات نو and so on بیا راشي پیج سیټ اپ تا کلیر دي دا تاسو د خپل خوخه لکه هغه سیټینګ هغه شي مشکل هو کې نشته فرست پیج او ادر پیج دا د پرنټر لپاره دی صحیح هغه تاسو وی چې ډیفالت ټری او ډیفالت ټری ادر پیجز ټری وی ستا هغه پرنټر کې دا ورق نه پرتی دا غزه ته ټری وی ټری هم تور باندې تاسو پتنوس ته وای کسو ته وای پتنوس اکل نه اکل چې په میل مال تاسو سره وړي صحیح راغی ته وای کله نه کله کار وخت لکه مونږ ته تاسو نه لیدل نه خو ځه اني ها ډیفالت ټری مطلب دا دی چې پهلا ورقه دی په خپل اوچتې کلیر او نور پیجونه هم دی په خپل باندې اوچتې د دې ټری نه کلیر ادر پیج بس دا هغه خبره شو پرنٹ آپشن دی دا غټ آپشن دی خو مطلب ک ټیم ملاو شو وک کارګینی انسوا دې پر مشکل نشته لی آؤٹ ته براش لی آؤٹ کې پهلا موږ سره دې سیکشن اول موږ سره دې سیکشن ډایرکشن صحیح ده موږ سیکشن نه ویل چې کله سیکشن وایو لکه تاسو وی چې نیو پیج تلاړ شه کنټینیوس وغیرہ وغیرہ اوس پهلا موږ سیکشن ویل پکار دی موږ سیکشن نه دی ویلې زبر راشن دا بس کېپ کوم هډر اینڈ فوټر دا څه کار کوي ډیفرنٹ اډ اینڈ ایون که تاسو یاد شي په هډر او فوټر کې مې درته دا کړو چې کله موږ غواړو چې د جوفت او د تاک پیج بدل راشي نو دا ټیک مارک ولګو او د فرست پیج اگر ټول نه بدل راولي هغه بیا دا ټیک مارک ولګو او هډر او فوټر ته سایز څومره پکار دی نو دا نیمه نیمه چې دی نه تاسو کولای شئ مشکل خو نشته بس لا vertical alignment top center justify and so on دا څه کار کوي ګوره دا دې لپاره استعمال تاسو کچري موږ ورقه سیټ نه کړه خاطر نه راشي او کوم ورقه وای لیټر پیپر والے اوکے کلیر شو ګوره زرا اعظم دلته کې دا لیکل موږ سره عام طور باندې زبرا شمه او د دې نه بدل لیکل موږ سکو ختم بیا دا شروع قرانه ها تاسو دلته وګورئ زمونږ د لیکل د دې صفحې په کومه حصہ کې پرنٹ کیږي بره حصہ کې پرنٹ کیږي لاندې خو خالی ځای شته یو کس وی زما ضرورت ده چې زه غواړم چې دا د پټاپ کې نه دا په سنټر کې پرنٹ کیږي دنه پس تاسو اوکے کوي دلته وګورئ لیکل بم ډایرکټ په سنټر کې پرنٹ کیږي چې کله یو کډی خو په سنټر کې به پرنٹ کیږي بیا راځم پیج سیټ اپ تا او شټ یار زه تم سنټر کې مې پرنٹ کوم جسټیفای برابر کبه ورقه کې داسې تقسیم کې داسې برابر کلیر شو کدا درې پیراګراف وینو بیا به لاندې امر اوسته او باټم خو بس اوس خو کلیر صحیح ده ان شاء الله سبب کې دا نه ښه مشکل وکړي نه ښه خدا خو موږ سیس دی چې اپلای ټو دیس پوینټ وغیرہ لاین نمبر به موږ ورسته وایو موږ سره روان دي صحیح ده کوای چې اوس ترته ویم کورسته ویم څه فرق border and shading دا خو ویلیو که تاسو یاد شي border ماډر ور کوي بدلی خو هم ان شاء الله ضرورت نه کلیر دی پوره دا زمونږه په پیج لی آؤٹ کې مارجن او دا غي سیټ کلیر دی پوره دا کم دی کی ما ته پته نشته ته پته خو راته وای دا خو هغه د فوټو سټیټ ماشين کې کار دی دا خو د کمپیوټر کار نه دی دا خو د فوټو سټیټ د ماشين کار دی صحیح ده ډیر لیکل چې په یو ورقه کې راځي صحیح ده نو د هغې لپاره بس اول خو عمومي طور باندې موږ وایو چې ها دې ته وګورئ کوم نه ته ها اورینټیشن څه کار کوي اوس مې درته وکړو که تاسو یاد شي صحیح ده زه ته چې لاړ شه او دا سفر راته په پراتو کې داسې پرنټ آوټ یو باسه خو داسې زه ته چې نه لاړ شه او ما ته څنګه پکار ده اوږدوالي باندې پکار ده سایز اوس مې درته دلته وګورئ تاسو او زه ته چې یاره امق سیز دی چې کومه ورقه راخلي نو د دې ځای نه هم تاسو کولی شئ یا مور پیپر سایز ته لاړ شه او دې ځای نه هم تاسو کولی شئ کلیر دی پوره ها تاسو ویل چې را مطلب مایکرو باسو 2 پیجز پر شیټ دا 2 پیجز پر شیټ مطلب دا دی چې تاسو د دوه نه زیات نو باسي یو کمانډ پاغه
2007 کې وو چې هغه به تاسو څومره غوښته نو هغه عمره به ویستلې ده صحیح ده دې هغه سره نه راځي به د دوه ورقو پرنٹ آوټ دل په یو ورق وباسي ها خاطر ورکړه بل مو سره دې کالم پیژنې لیدل هم دې چرتا اخبار ګورئ نو سبا وګورئ تاسو بس صرف ډوډۍ خورئ او بس نور سکارم شته نه دا سړی دا یو سړی دی چې کوم دی بس د کار سړی دی او نور یې خدایم پوهه کنو یاد ساتئ کالم مونږه استعمالو کالم از یوز ان نیوزپیپر سپیشلی کالمونه ارسه کې استعمالېږي خلک په عام طور باندې چې کله یو کتاب لیکي پاغي کې راځي مونږ سره دین علاوه په انګلیسي اخبارونو کې مونږ د کالم ډیر زیات څه کو استعمال کوو هر یو کس خپل کالم لیکي کې نه لیکي کالم تاسو ته نوم نه اورېدل کړه ګوره کالم عام طور باندې عادي حالت کې زموږ سوی عام طور باندې د دې زینواله تر دې پورې عادي حالت کې زموږ یو کالم سو کالم یو زه ته چې نه زه غواړم چې همدالي کله د راشي خدا دې په یو کالم کې نه په 2 کالم کې د راشي تاسو ګورئ هغه لیکل کمنټس کې ګورئ داسې خالی غوندې زه په راړې کرانه نه زه ته چې زما ضرورت دی چې په 3 کالم دي کلیر یا ان کیس زه غواړم چې مو سره دی چپ لاس ته یو کالم یو نور دی نارم زه غواړم چې د رائټ سایډ ته دی وي نو دا شان تاسو کولای شئ چې په خپل خوخه باندې سو کالم د دې ځنه سلیکټ کوئ هغه مر تاسو ځان د لپاره اغستې شي ګاټ اټ څنګه به ګډوډي ته په پهلا کالم یې علي همدا سیس دې کنه اول به کالم علي هغه ورته ما تاسو لکس چا د تلګه خو دې خو کو بيخي سو کالم دي نارمل لیکلو ته وګورئ نارمل لیکلو ته وګورئ کوم دې پوری سي دغه دې پوری سي کنه نو سبا وکي لاړ بشي زه ته چیرې ما سره 2 کالمې نو بس راشه دې طرف انګلیسي ولیکا دې ته وګوره سشو انګلیسي شو کنه او امددي ترجمه چې کوم دې سیټ ته پکار ده دې سیټ دې خو کالم اوس یاد ساتئ دا کالم دی خوانه راځي نو تاسو به کنټرول شیفت او انټر واخی دا به کالم به بریک شي او مخکې مو سره راځي اوس لاړ شي کنټرول شیفت او جواب بدل کړئ صحیح ده اوس وکړئ تاسو بالکل چې کوم دی خدای دې خیر کې تاسو بيخي ډېر کمزوري یې لسن کدرې کالم دې پکاري یو طرف ته د انګلیسي لیکل کې یار د ډکشنری کې یو طرف ته انګلیسي شولا بل طرف ته فارسی شو بل طرف ته پښتو واخله کلیر دا شان تاسو کولای شئ چې کوم تاسو ضرورت یې لکه ان کیس پہله برا شوزا چې کالم ته او زه تم چې درې کالم راځي کلیر کنټرول شیفت دلته کې مې ولي کله ان کیس انګلیش کلیر او از ایکوال ټو رین بریکټ شروع دا یو ورقه د انګلیش کلیر کنټرول شیفت انټر او دلته کې مې ولیک پرژن خپل جوړې نه پښتو کلیر از ایکوال ټو پښتو بوس ها دا پښتو هم مطلب دا دغه دی دا فارسی ده کنه په داسې بس سره اعظم نو وسو او چې لیکل کې هډل ټیم دی anyhow clear control او shift enter صحیح ده دلته رالی او دلته چې کوم دی تاسو سره سړي عام طور باندې زه ته چې دلته مو سره دی پرژن کلیر انټر کا او راشه الټ شیفت هغه جواب بدل کا او دا د پرژن څه شو کلیر دی پوره نو کالم هم دک کړي کنه خارازو کالم دا خو څه مشکل نه کوي کنه 2-3 کالمې پتا رالما ان کیس مور کالم تبرا شو خدای کې موږ کارو کو 1 کالم 2 کالم هغه خبره ده 100 کالمې دی پکاري بس هغه تاسو دي نه امغسته خو کچری د دریو نه زیات پکاريږي نو به نمبر اف کالم تراشي دوه تم چې سلور کالمې پکاري اوکې راشي از ایکوال ټو رین بریکټ شورو 1 اوکې کما تاسو ګورئ ز لک سایز زیاتو ما پر اتوماتیکلی بل کالم تا اوړي کنه صحیح دا وګوره اوس بل کالم ته واو په یو صفحه کې زموږ 100 کالم راځي په یو صفحه کې زموږ سلور کالم راځي نو دا موږ د مور کالم نه دي نه اغسته رائټ ټو لیفت کلیر شو زه ته چې تاسو کا
اوس د دې خو موږ ته دې کې پته نه لګي کنه ځکه چې اوس که زه اوکې کوم تاسو یې چې چینج رانه لې د دې چینج کله چې زه راشم او زه ته چې لاړ شه او ماته د چپ لاس ته یو کالم راځي اوس ما چپ لاس ته واغستو خو دلته کې مې ورته ویلي دي چې رائټ ټو لیفټ د خي طرفه شروع کړس نو دا نه لیفټ ټو رائټ وګوره دې طرفه اینڈ سو مشکل خو نشته دی لاین بټوین کله چې مونږه یو سلور کالمې والو یا درې کالمې والی اوکې کما زه ته چې لاړ شه او دې نه درې کالمې یو شان شي زه ته چې لاین بټوین د یو کالم او د بل کالم ترمنځ د لاین راواله چې مونږ ته پکې پته لګي چې دې is called column 1 that is called column 2 and this is column 3 اوس بیا یاد وکنا خدای width and spacing وبکې لکه مطلب اوس عادي حالت کې دا ټیک مارک چلےږي دلې نو تاسو دا کالم چې ګورئ دا به یو شانتي سایز سره غټي خو که تاسو غواړئ چې یو پکې غټ وړو کې کما نو دا ټیک مارک کلر کا عدل تدا زمون کالم 1 دی دا دغه کالم 1 2 3 ګوره د ویټ د ټولو یو شانتي دی ښکاری کنه ویټ د ټولو یو شانتي دی زه ته چې دا پهلا کالم خیر لګ دی پکې غټ یې دا پهلا کالم دی پکې 2.5 انچي دا 2.5 انچي شو او دلته چې کم دی صحیح دا نور وو سره اتوماتیکلی واړ شي دلته وګوره دلته کله دا شان پکې دا بل آپشن دی چې سٹارټ لکه سٹارټ نیو کالم ګوره عمومي تور باندې کچري تاسو ګورئ دلته زموږ دا کالم دی کلیئر دا په پیج نمبر 1 کې دی پیج نمبر 1 زرا رما صحیح ده او اوس د دې نه مخ کې چې کوم دی موږ ته ضرورت دی صحیح ده د دې نه موږ ته مطلب دا دی چې ضرورت دی چې را غواړو چې بس د دې نه پس چې کوم دی زه کنټرول انټر و بلې ورکړم دلته تاسو ګورئ چې زه لیکل کوم کلیئر نو موږ نه ځي کنه او کالم دی کنه خو زما ضرورت دا دی زه ته چې د غواړم چې د دې نه پس بس زه نارمل لیکل کوم بس سمپل راشه او دې نه پس راشه دا کاری اول ډاکومنت نه this point forward او بس راشه سمپل خدا بره د پاره دی مړ اوکې ټیک صحیح ده is equal to rain bracket شروع او دې نه پس یو دو پیراګراف اوکې کما خدا بره چې زه وایم چې دې کالم نه دیږي چې کوم دی څه کوا دې کالم نه بره لکه مطلب دا دی موږ ته دا سي پرې دا چې زه په هغه کې نارمل لیکل وکما لکه this point forward او دې نه پس اوکې ٹھیک شه موږ پیل نه غلط خالی غوندي زیره ته پریدي مړه لیوي څه بل موږ سره دې بریکس بس ته ک بریک وکم کنه بریک څومره درس مو ویل درس ګوره دا لک شانتي مشکل هم دی ښا صحیح ده او وایزه موږ چټیانې ډېر کړی بریکس ته وایي ما ته ولوتا نو لاړ شي او پیج بریک مطلب دا دی پهلا کمانډ دی پکې موږ سره پیج بریک کې پیج لکه موږ په یو ورقه کې لیکل کړي لکه جست لایک دومره لیکل پکې وکړل کلیر شو دومره لیکل اوس زه غواړم چې زه بلې ورقې ته ځم دویمې ته لکه مثال کې طور پر دا زموږ څه شی شو دا زموږ پیج نمبر 1 شو اوس زه غواړم چې زه دویمې ورقې ته ځم نو اوس چې کله موږ دویمې ورقې ته ځو نو موږ سره خو دې ورقې کافي خالي ځای خو دویم چې زه یو نوی ټاپک لیکم هغه په دویمه ورقه کې لیکم نو عام طور باندې که موږ راځو نو دا بس کوم موږ به انټر وکړو راځو نه د دې په ځای باندې موږ آسان راځو سمپل بلاړ شي پیج لیاوټ ته بریک ته او پیج بریک باندې کلیک کړئ ډایرکټ باندې ورقه ته وګورئ په دغه ځای کې باندې ورقه شي بریک مخکې مې یو پیرا کړی کوم ځای کې مې کړو په انسرټ کې او پیج او د تاسو پیج بریک یاد شي اوس وګورئ زموږ ورقه بریک شو از ایکوال ټو رین بریکټ شروع یو دو پیراګراف انو دا زموږ پیج نمبر 2 دی کوم دی پیج نمبر 2 کې مې ام چې کوم دی سلیکل وکړل زه غواړم چې بلې ورقه ته ځم بس شارټ کټ کی دا دلته ودرېګا کنټرول انټر وخه ډایرکټ بلې ورقه ته یا ته غواړې چې یاره داسې مې وکړه مانه غلطي وشوله صحیح ده مانه غلطي وشوله پیج نمبر 3 کې مې داسې لیکل کول داسې رانه وشوې داسې او لکه دا خو غلطي شو یار په یو پیج کې دوه پیجونه یا دوه ټاپکس رااله بدل ټاپکس دي نو اوس سبق اوس به ته مثال پر د لیکل اوس دې نه کټ کې یا مطلب بلی ورته تیارې او یا ډیلیټ کې او بیا لیکي بدی طرف ته ودرېږي دې لیکي کنټرول انټر وخه ډایرکټ باندې هغه لیکل چې کوم دې درې مې ورته ته شي سو سمپل کلیئر ده پوره بل موږ سره د کالم بریک وختي که تاسو کتلیو لکه موږ چې کله کالم یې والو لکه زبر راشم یو
یو نو از ایکوال ټو رین بریکټ شروع بریکټ بند اوکے جسټیفای سایز ایگزام موږ سره دیو کې څو کالمې دي یو زه واړم پیج لیاوټ تلاړ شي او زه چې ما سره څو کالم زواله یو دو درې کالم والے ان کیس داس اول به تداری کې لسته ختم کړو آسان موږ سره څو کال دغه دي دا درې کالم واغ زدي ځکه لیکل کوم لګیای مدا یو ټاپک مې رانی ویل لیکل کوم او زه واړم چې باقی لیکل په دریم کالم کې پاغه کالم نو کله تاسو کلیک کوو خدا خو نه راځي نو سبا کومه راب شو پیج لیاوټ تا او بریک تا کالم راته بریک کړي ته ګورې نه واړو دلته اوکے کما اوس ګوره زمون هغه دریم ورقه ته دریم کالم ته زمون اکثر شي منډه وکړي راځي یا شارټ کټ کې کنټرول شفت انټر سره هم تاسو کولای شئ چې په اسانه باندې یو کالم نه بل کالم ته واوړئ ناو اټس کلیر بل موږ سره دی سیکشن بریک سیکشن څه ته ویل کا سیکشن وی یو بخش تا لکه عام طور باندې که تاسو وګورئ کنه نو زمونږ یو سیم پی لکه اوس مطلب یو د لسم جمعات یا د لسم سیم چې کوم دی حیات میډیکوز what are you doing یہ ماسو وی لاست ټایم باندې څه سمری دی لکه ستونه دي خراب دي نو ته خو اورې کنه سترګو باندې هړون نه ماسو ویل اخري ځل باندې سیکشن بریک څه شي سیکشن بریک څه بیمار زایمو خوب تاله درې لیسن پورا سیکشن وی یو برخه تا صحیح دا مطلب څنګه چې مونږه یو سیم پی او باغی کې ریسټورانټ تعداد زیات دي لکه د لسم سیم دی یا د لسم سیم اوس پکې 200 کسان دي نو 200 کسان خو په یو اتاق کې نه راځي کنه نو موږ یې چې لکه تاسو کلاس A شو تاسو کلاس B شو تاسو کلاس C شو یا مطلب دا دی الکه دا سیکشن چې کوم دی دا د فاینانشل دی دا د ایچ آر ایم دی دا د کمپیوټر ساينس دی دا د دې سیکشن دی دا د بیل برخه ته سیکشن بریک ګوره دا به تاسو ته سیکشن بریک دی سبب بریک دی سیکشن خو عام طور باندې د سیکشن موږ ته دومره خاص پته نه لګیږي په ورقه کې ها صحیح ده اوس عام طور باندې از ایکوال ټو رین بریکټ شورو صحیح ده او یو پیراګراف ولیکئ او دینه پسې څه کوي انټر کړئ راځي کلیر دا اوس عام طور باندې زمونږ یو ورقه ده صحیح ده او یو په یو یاد ساتئ په یو ورقه کې نارمل زمونږ صرف یو سیکشن خو که تاسو غواړئ صحیح ده چې زه پکې سیکشن دي کې ودرېږئ تاسو اوس په دې لاړ شئ دلته ودرېږئ تاسو زه ته چې لاړ شه دا پیج مه بریک کوه پیج راته مه بریک کوه ورقه مه متوه لاړ شه او دا سیکشن راته بریک کړه صحیح ده سمپل راشي خدا به اوس دې کې او دې کې به دا فرق دی چې که زه اوس په دې کلیک کوم نو دا به دا سیکشن هم بریک کی او دې سره به دا ورقه هم بریک کی زه ته چې نه کنټینیوس هم په دې ځای راته دا سیکشن بریک کا نو تاسو ګورئ کرسر لاندې راغلی اوس دا زمونږ دویم سیکشن شو دا زمونږ دویم سیکشن شو از ایکوال ټو رین بریکټ شورو دلته ګورئ تاسو دا زمونږ څه شو دا زمونږ بل سیکشن شو لکه په یو ورقه کې دا یو سیکشن شو دا سیکشن 1 دا سیکشن 2 لکه ویم یا دا اوس څنګه د څه لپاره استعمالي کې څه خاص تغني چې بس همدغه سیکشن میکشن دی نو اوس دلته خو موږ ته هغه تاسیس کاری چې تاسو پته نه لګیږي کنه چې دا څنګه صحیح ده لاړ شي او آپشن ته ایڈوانس ته او د تراشي دا ټیکس باونډریز ولګوي کدي څه پته ولګي شو ټیکس باونډریز او دینه پسې سو کوي اوکے وګورئ ښکاری ګوره اوس موږ ته پته لګي چې دا سیکشن 1 دی صحیح ده د سیکشن 1 لاندې لیکل دي دغه سیکشن 2 او دغه لاندې هغه څه انفارمیشن کلیر نو دغه څنګه تاسو ته دا سیکشن بریک کوي چې یاره دې کړه ته سیکشن بریک کا ورکه نیکسټ پیج والا نو دا سیکشن هم بریک کوي ورقه هم بریک او کنټینیوس مطلب دا هم په دې پیج کې راته سیکشن بریک کا او بل مو سره دی ایون او آرټ پیج ایون مطلب دا دی چې کوا چې لاړ شه او دا سیکشن بریک کوا خو ماته وا صرف او صرف ایون جفت پیجونه راکې نور پیجونه باندې راکې پکې لکه څنګه دلته وګورئ صحیح ده عام طور باندې که تاسو وګورئ پهلا ورقه زمونږه جفت راځي که طاق راځي کوم راځي لکه پهلا زمونږه طاقي بیا جفت راځي صحیح ده لکه انزرت صحیح ده او لاړ بشو پیج نمبر ته
صحیح ده او زه ته چې په ټاپ کې ولا سور کا پیج نمبر ورکا په سنټر پته پیج نمبر 1 کنټرول انټر پیج نمبر 2 3 4 5 and so on دا سیدا کلیر دی کنه زه ته چې لاړ شه کنټرول زد کوم واپس لاړ شه او مال دی پسې چې کوم دی سرا کا بریک ترازم او بریک کې زه ته چې سیور ایون پیج نو خو ظاهر خبره ایون پیج خو سره دي زموږ دویم را دي کنه خاصه ټیک شو دا خو دویم ورکه شو بیا ور پسې راځم پکار دي چې اوس درې مراشي کنه دا بس راځي سلورم برازي اوس بیا دي کنه او کچري جفت والو طاق والو بس بیا خو باندې تا نورم کلیر اوس په کلیر بدی کنه سم نه پوي